سخته تبه ده، ګولۍ د هم ښه ډېر استعمال کړي او د هغې سره ډاکټرانو باندې هم وګرځېدې، خو جناب محترم تبه مې نه ټیک کېږي. کور کې را باندې کله کله یخه تولیه مې هم په سر باندې کېږي، خپېر له هم لمدېږي، خو لیکن تبه مې نه کوزېږي. ګولۍ مې ډېره وخورم، ستنې مې ډېرې وکړي، خو افسوس چې زما تبه نه کنټرول کېږي. خفه کېږې مو، اسان عمل درته ښیم د الله فضل سره. او که ښه نه شوې که نه زما روره، خورې واوره، روره واوره، باباجانه واوره، غریبه واوره، مالداره واوره، په نوم مسلمان واوره چې کلمه دې ویلي که نه. او ښه نه شوې زما نه مړه چې څه نوم دې له مانه کېده. مطلب څه چې په الله باندې پوخ یقین سره زه تاسو ته دا کلمات ښیمه، داسې الفاظ تاسو ته ښیمه، انشاءالله العظیم انشاءالله 24 غنټې لا پرېږدوه چې په سکندونو کې به ستاسو نه انشاءالله د الله فضل سره انشاءالله دغه تبه به ستا نه اوړاو شوي. نو خفه کېږه مو، که ستا په کور کې بیماري نشته که نه، ګاونډیانو کې به د خامخا بیماران څوک وي، رشته داران به دي خامخا بیماران وي، داسې به نور زرګونو کې بیماران وي. نو دا ویډیو په دې باندې ځان له صرف پیدا مه ورکوه وروره، دا نورو ته هم ور ورسوه چې پیدا ته حاصله شي. الله ولی د الله ولی ستا پکې ثواب دی. څومره خلک دا آیاتونه مبارکه وایي او په ځان باندې چوپ کوي، نو وروره اول به تا ته دعا کوي، ورپسې به ما ته دعا کوي بیا. ولې دا یو نیک کار دی، نیک کار. نو په دې کې به راته برپور حصه اخلی. ګورئ وګورئ تاسو په دې فیسبوک باندې نسخه والي ګنده څیزونه شیر کېږي، او زما دا جاهل رور ناپوه رور دا به وله کمنټ هم کوي او سپورټ کوي به هم، او مخکې به یې رسوي، ولې چې په دې ګناه کې ځان شاملوي. نو خفه کېږه مه وروره، راځه عمل درته ښیمه، پخپله هم په دې باندې الحمدلله عمل په وکړه، پخپله هم ځان کې راوله، ثواب په نیت باندې مخکې ته ضرور ورسوه. صحیح ده؟ او اجازت ټولو ته ده. صحیح ده؟ ښه چې داسې کار به وکړي چې دغه په چا باندې تي تبه ده، بیمار دی، دې له به خپله مردار اول 11 سپېرې صلی الله علیه وسلم اوبه به راوالې ښه په ګیلاس کې څومره څکلی شي. صحیح ده؟ او د هغې نه وروسته به په مثال کې 2 پېرې به دا آیات مبارکه ووایي، دا آیاتونه مبارکه سورة الفاتحه ورته ویله کېږي، دا به ووایي. که نه درځي درته ووایم ښه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا آیاتونه یادو مخه دا وفیری خف کل مردار وي، او بیا په اخر کې 11 سپېرې صلی الله علیه وسلم چې تا ته کوم یو درود یادي، درود شریف تا ته یادي، اقرأ ووایه او دغه اوبه دم که ورکړې دغه ورور له دا مسلسل تاسو استعمال کوئ، انشاءالله شفا به مریض ته میلاوي.